أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 113 114 115 اور 116 مطالعہ مجنن کو. نن 14 اگست هغه ریز ده چې کومې ریزې دا پاکستان مشته آزادۍ کې ملو شو. اگر چې هغه ریز اسلامی میاشتو حساب سره 27 رمضان پکار خدا دا چې دا موږ 27 رمضان سره ټیچ کړی وای، مګر ډیرو شیونو سره دا یو هم یوه وجه ده چې چونکې 27 رمضان سره کدا ټچ شي نو به دې کې ډېر پروګرامات وي او رمضان داسې یوه میاشت وي چې د هر مسلمان زړه چې دا هغه نرم وي، الله طرف ته رجوع وي. نو هغې ورځې چې کومې خبرې کېږي د پاکستان د ازادۍ حوالې سره مسلمانانو کې به هغه د بېدرۍ تخم واچوي. غالبا دغه وجوهات کېدلی شي، ورنه حقیقت خدا و چې 14 اگست خو 27 رمضان وکنه په هغه باندې د پاکستان آزاد شو. نو موږ 27 رمضان خو پرې شو 14 اگست بدنه د ګناه نشته، دا ځنی چې د ګناه ده هیڅ فرق نه پریوزي، دا هم د آزادۍ صحیح ده، ټیک ده. بیا دغه ریزو باندې پکار ده چې موږ د دې خپل احتساب وکړو. موږ 70 سال یا څوره شو تقریبا 75 سال ته رسیدلی یو، 75 سال ته نږدې چې موږ دا ملک آزاد شو، موږ ته الله تعالی راکړلو، نصیب کړلو، د کې ډېرې قربانۍ وې. خو د دې وجوهات څه د پاکستان موږ چشتې پر حاصل کړی، خپل احتساب وکړو. موږ څه وکړو؟ موږ د ملک هغه وعده چې الله سره مو کړي وه چې لا اله الا الله، هغې په مطابق دی الله لا اله الا الله نظام دلته موجود ده او که نه ده موجود؟ آیا موږ د ملک ته ترقي ورکړه، عوام ته مو څه ورکړو؟ عوام مو خوشحال کو یا عوام نورو را وغورځېدو؟ دا د احتساب ریز ده او د احتساب په حوالې سره د پروګرامات پکار دي. مګر موږ ګورو اکثر و بیشتر چې ګورو چې دې ریزې باندې به هم یو مختلف پروګرامات ناچ ګانو والا او دې ریزې باندې هم د ناچ ګانو ریکارډ قایمونې والا او چې کوم بهترین یو فضول کارونه کړي وي نن ریزې باندې نظیر واچي ټولې هغو ته به یې وډونه میلاویږي. وډونو مقصد دا ده چې انعامات به میلاویږي او انعامات به یې تا والا خزانې نه ورته میلاویږي، جیبونو نه هېڅ څوک نه ورکوي، تا خزانې نه میلاویږي. آیا د تا اجازت په دې کې شته که نشته؟ ویلې چې تا اجازت خو پکار ده چې تا خزانه چې دغه حلال کارونو کې میلاویږي، پکار د خرچ کېږي. بهرحال دا یو لوی تفصیل ده او یو ډېر لوی دک ده چې هر مسلمان ته پکار ده، هر پاکستاني ته پکار ده. خو بهرحال ځینو خلکو دو طرف ته توجه نه وي، نو ما دې وجې نه داسې هلکه غوندې اشاره په دې ریزې حوالې سره او دې سره هم چې الله دې موږ ته دغه ملک امن والا جوړ کړي،
الله دې موږ دغه ملک د خوشحالۍ ولا جوړ کړي، الله دې موږ دغه ملک د اسلامي نظام ولا جوړ کړي، الله دې موږ دغه ملک د عدل نظام ولا جوړ کړي. نن آیتونه هم ډېر ښایسته دي او ډېر دې سره مطابقت خوري. ولا ترکنو جھکاو پیدا نه کوي، جھکاو پیدا نه کوي. تاسو ترقي په جھکاو کې نه ده چې تاسو سمجوتي وکړئ، تاسو غیر نظام سره غیر خلکو سره سمجوتي وکړئ. الا الذين ظلموا، هغه خلکو سره چې هغوی ظلم کړی. د ظلم والا څوک دي چې د الله د دین نه هټ کې چلیږي، دا ظلم ظالمان دي. قرآن دوته ظالمان دي. موږ عام طور باندې یو که نه ما سره چا ځمکې رانوړلې ولا مال یې نه دا ظالم ده، دا نه ده. ظلم قرآن کې سمعنه تیرا ده، خو لیکن ظالم هغه ته یایي چې چا ګناهونو کې ډوبي، غلطو کارونو کې ډوبي او د الله د احکاماتو خلاف وي، الله د دین خلاف چلیږي، الله د الله د دعوت او د الله د پیغام حق چې دا د هغې خلاف وي، هغه ته ظالم یایي. لهذا چې ولا ترکنو، تاسو جھکاو پیدا نه کوي. موږ خو دلته ډېرې سمجوتې کړي دي، موږ خو د طرف ته جھکاو کوو، بل طرف ته جھکاو کوو. موږ خو صرف اور صرف د دین یا دغه حساب مصیر جمعیات رسې جوړ کړی ده. په جمعیات د ورځې نه چې بار شو، نه ما کاروبار دین په مطابق تا، نه د ما دولتونه دین په مطابق دي، نه د ما پټورخانې دي دین په مطابق دي، نه د ما نورې ادارې چې څومره ادارې یې دی کوزی تشمیر او نیوا ګنټه پورتې راشي، دا ټولې د دین په مطابق نه دي. ها جمعیات کې تش هغه زه دین غواړو، هغه زه امام مو ټیک پکار ده، تنخواه باندې نه کوو، تنخواه خو 50,000 شپږ تنخواه ورکوو، خو اپله چې دا هغه پوره کریکټر کې هر لحاظ سره جانچ پړتالې کوو چې اره امام ټیک پکار ده. او دې نه چې د دنیا کې تا امام چې کم جوړ کړی عامې زندګۍ کې هغه څوک ده، هغه باندې غور نه کوو، حالانکې هغه طرف ته هلته موږ سمجوتې کړي دي. ولا ترکنو، الله یایي چې مټې ټیټئ، ټیټ نه شئ. یایي خو نبي صلی الله علیه وسلم ته، آیا نبي صلی الله علیه وسلم ته صرف خبره ده؟ بے خدایتونه لرې کون پکار دي هلته نه، نعوذ بالله. لیکن داسې نه ده، الله تعالی د قرآن ریتې دنیا دی پر رستولی. ولا ترکنو، ټیټ نه شئ للذین ظلموا، هغو خلکو طرف ته چې چا ظلم کړی ده. فتمسکم النار، ورنه جهنم به تاسو لپیټ کې واخلي. فتمسکم نار، اور به در ولګي، اور به در ولګي، اور به تاسو ګیرې کې واخلي، جهنم به تاسو خپل لپیټ کې واخلي. وما لکم من دون الله من اولیاء، یاد وساتئ د الله نه علاوه تاسو ملګری هیڅ څوک به نه وي. بیا کله چې دا تاسو اغلي به د الله نه علاوه بل څوک تاسو دین نشي بچ کولای، ثم لا تنصرون، نو مدد ته هم څوک نشي راتلی. دا خو جهنم خو باد خبره ده. موږ خو د نن چې کوم مصیبتونو کې ګرفتار یو، مهنګایي، بېروزګاري، بې علاجي، بې تعلیمي، بې تربیتي، یعنی نه مو تربیت شته، نه مو تعلیم شته، نه مو علاج شته، نه مو امن شته، نه مو سکون شته، نه مو حفاظت شته، نه مو روزګار شته. دا تمام شیونه دي، د تمام شیونو لپیټ کې موږ نن راغلي یو. د هغې وجوهات دا دي چې موږ د الله د دین احکامات څټ کړو او سمجوتې مو وکړې. ګورې نه څومره خوشحالي ده نن سبا، دوباره یی چې IMF نه نوي قرضه اخیستی شي او هغې دپاره تیاري شروع ده چې موږ کوم شیونه داسې ورته وکړو چې موږ عوام باندې دا ټیکس ولګولو، موږ دا ټیکس ولګولو، موږ دا ټیکس ولګولو، لہذا اوس قرضه زر رکوي. او هغه قرضې باب ټول سود ده، بیا تمام سودی کې د سود تم پرې کوي. دا صرف هغه ظالمان نه دي، بلکې دا هر مسلمان لګیا ده، هر تهجد گزار لګیا ده، هر دینی دعوت والا لګیا ده، هر مدرس لګیا ده، هر د قرآن پڑھنے والا ده، هر قرآن درس ورکونے والا لګیا ده، دغه سود کې شامل ده. دا سمجوتا ده که نه؟ ته چې سود نه بغیر ما معیشت ټیکیږي نه، الله یایي چې لرې که سود، ته یایي چې نه ټیکیږي نه. ګوره جدید دنیا سره خو به چلیږو که نه، دې نه بغیر خو چلیدای نه شو. ولا ترکنو، الله یایي چې مه ټیټېږه دو سره، مه سمجوتا کوه، مه جوړ خله دو سره، ته خپل پرون وکړه نه. الله تعالی چې فاستقم کما امرت، ته مستقیم شه، ودره یو ځای کې، ټیټېږه ما. ولا ترکنو، ته ما ټیټېږه، ورسره ځئ. ومن تاب معک، مخکې پرون درس کې هم دغه خبره وه چې تا هم و د تا مننې ولې چې د هغو ته دا حکم ده چې بالکل مستقیم شي، بالکل ودرئ، ټیټ نه شئ دي ته. ولا ترکنو، پس تاسو ټې ورنه تاسو به جانم لپیټ کې واخلي. الله دې موږ وساتي. واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل، بیا الله یایي چې مونځ قایم کا طرف النهار، د ریزې په دوړو سرونو کې،
وزلفا من الليل او د شپې هم په سرونو کې یعنی شپې ابتدا کې او د ریزې او صبح او چې ریزې رخیږي او کېږي دینه مطلب یو د فجر مونځ ده یو د عصر ده یو د مغرب او د عشاء ده دا یاد وساتئ دا آیتونه د معراج نه مخکې نازل او مونځ باقاعده 5 وخته چې و هغه قایم شوی د کله په معراج کې نو دا نه و چې دا نه مخکې منځونه وو منځونه به نبی سسم په خپل یو د غي خپل غدي چې نبی سسم ته الله تعالی کړو او الله تعالی په دغه وخت کې اوس دلته کې چې دغه دوړو وختونو کې تاسو خپل منځ قایم کړئ دغه وجوهات چې نبی سسم اکثر او بیشتر بوتلو موږ چې په سجدي حالت کې اور باندې د ګندګي به اور باندې چواله کفار مکه دا واقعات چې موږ ګور هغه په دغه باب کې دي ان الحسنات یذهبن السیئات یاد وساتئ نیکی چې دي کنه نیکی یذهبن السیئات هغه ګناهونه لري کوي نیکی ګناهونه لري کوي دغه کې موږ دا تصور قائم کړی دا چې مونږ کې بس ګناهونه ټول معاف شو بس ګناهونه ټول معاف شو نیکی چې دا ګناهونه مدد څنګه مټیو کوي نیکی چې توقع یعنی منځ ته چې تلار شي غلطه کې چې ته کوم مونږ کې ته فکر تا دا در کوي چې خپل ژوندۍ درست کا اچھا ته درست کوي نه ته په د سوچ کوي چې بس مونږ مو کو ګناه معاف شو نه وی ګناه شروع شو یعنی دا یو غلط تصور ده بلکې دلته مقصد دا ده یذهبن السیئات چې هغه ته برای نه قرآن کې بل ځای چې د مونږ داسې شاید چې دا تا د ګناهونو نه منی کوي ته چې مونږ بهترین انداز سره وکړي چې بار راشي او چا سره بدتمیزي کې ته به چې یا څوک درته بڼه اوس دې مونږ راوکړو یا به نفس ته بڼه چې اوس دې مونږ وکړو څنګه دا خبره کې د درویغ ویلی یای د غلطه خبره ویل کې مړه اوس خو دې مونږ راوکړو یا چې ته مونږ کوې نو مونږ به خپله نه نه تا ته اواز کې چې دا کار ما کوه دا ته ته پنځه وخته مونږ ګزاره سړی تهجد ګزارې که چېرې دا تا ته نه وي نو پوه شئ یو حدیث کې راځي چې بهته مونږ نه ده که مونږ تا ته دا وقتاً فوقتاً نه بهتري در کوي چې مه کوه دا کار دا بد ده دا د تا شان لایق نه ده یذهبن السیئات دیته یې دا تصور چې موږ کم کړی چې بس مونږ که ګناهونه معاف شو مونږ که ګناهونه معاف شو او حدیث کې راځي چې ته چې مونږ کې چې کوم خو هغه ګناهونه دي بېجانې بوجي چې وکړي یعنی بېجانې بوجي تا نه کم ګناهونه شي هغه د معاف کېږي او که ته د منصوبه کوي چې بس مونږ کوم بس ګناه به معاف شي عمره کوم ګناه به معاف شي دا کوم نو دا تمام شیونه عبادات ته هم لوګ دي ګناهونه نه معاف کېږي الله دې موږ معاف کړي ذالک ذکر للذاکرین اوس دلته الله تعالی دوباره تاکیداً هغه خبره کوي چې کوم یعنی دا داسې نه ده یی چې دا نصیحت چې ده ذالک دا خبره هغه چا دې پره ده هغه چا څوک الله یاد ساتي څوک الله یاد ساتي کله چې تا ته الله یاد وي بیا ته ګناه کولی شي دا موږ چې ګناه کوو که نه دا موږ نه الله رانه هیر شي ورنه چې الله یاد وي تا ته نو بیا اوس دغه دا د ذکر نه ده د خدای خولې باندې چې موږ کوو دا ذکر دی تمام ذکر یو حصہ ده دا اصل ذکر نه اصل ذکر ده د الله یاد خو دا ذکر چې وي دا د الله یاد سره ته تړي دی وجه نه دا ذکر تا اکثر د علماء چیرې سبحان الله او دا ذکر په ګوتو کوه په تسبیح کې تسبیح اگر چې څنګه کې نه دی راغلی موږ جوړې کړو خو بهرحال هغه شایسته دی چې تا ته یو قسم تا لاس کې تا ته د الله ذکر یا د الله کې دا عرب مرب تسبیح یو عادت ته یو رواج د هغې دې پر رسدي بس لاس کې قیمتي الله قیمتونو باندې دا د هغې خپل یو رواجن کوي هغه دین ولا تعلق نشته دی کې بګارل د موږ په معاشره کې چې کومه تسبیح څوک لګي هغې سره دا ده چې هغې سره تا ته الله یاد شي نو دا یی چې دا خبره هغه چا دی پره ده چې څوک چا الله یاد دي واصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین صبر کوئ دی ولا ترکنو چې تاسو جوکاو نه کوئ که نه وځای کې ورته ودرئ مستقیم شئ د الله دین باندې ودرئ د الله د دین دعوت باندې ودرئ د الله د دین احکاماتو باندې ودرئ په دې کې به ضرور تاسو تکلیف خو درځي مګر تاسو صبر اختیار کړئ تکلیف به درځي نقصانونه به درځي مګر صبر داسې نه ده چې نقصانونه درشي الله تعالی یایي چې او مقابله کې اول چې ته یو بلډینګ جوړی ډېر تکلیفي خرچاب وکړې دا وکړې بیا بعد کې څه وي چې بیا د هغه سویرې ته ناست دي بیا هغه ته هر مصیبتونو نه طوفان و باد و باران نه دې منې کوي دې وجې نه الله یایي چې واصبر په د ابتدا کې چې تا ته کم تکلیف راشي دې باندې صبر اختیار کړه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین یاد وساته چې الله د نیکو خلکو اجر چې دا هغه ضایع کوي نه فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ویلې تاسو کې داسې خلک د تیر قومونه چې تیر دي
دو کې مخکې قرون چې کم مخکې تیر دي هغو کې ولې داسې خلک نشو پیدا چې هغه یې څه کړي وای هغه ینهون یعنې هسې اهل خیر ورکې پیدا وای چې اهل خیر دا ذمهداري اخیستې دا دلته کې کوي چې د هر معاشرې کې پکار ده چې یو خلک وي چې هغه خلکو ته اصلي دین صحیح نقلي نه اصل دین طرف ته صحیح چې قرآن څه شی ده قرآن تا سره څه خبرې کوي قرآن تا ته هدایات څه کوي قرآن تا ته څه نظام حیات در کوي تا ته د زندګۍ څه رهنمایي در کوي دا خبره ده دا خبره نه چې موږ تاسو دغه الله دې موږ وځي اگرچه دې کې شک نشته دغه یو شایسته خو مګر دې سره ته چې موږ عملی زندگی او دینی زندگی موږ بیلیږي ورنه چېرې بس د زه راشه وشه ګناهونه دې معاف شو دا کار دې وکړو ګناهونه دې معاف شو دا ذکر دې وکړو دمره جنت کې دروازې بوټي ولګېدلو او دا وشو دا وشو دا بلکو د دین اسلام هغه ټیم چې دا هغه اصول چې دی هغې نه خلاف ته اگرچې دا حصہ ضرور ده دی مګر ته که عوام په ذهن دا کې نه یې چې بس دا ذکر وکړه بس هغه یې چې به ټیک ته که نه هغې ذهن کې دا جوړ چې بقي زندګي څنګه تېرو هېڅ پروا نه دلته لایي چې د اهل قرون نه مخکې خلک چې دې کې اهل خیر ویلې نه شو پیدا چې هغوی دا ذمهداري اخیستې وای څه ذمهداري اخیستې ینهون عن الفساد فی الارض چې هغوی خلک منع کړي وای د فساد نه فساد څه شی د دین نه هټ کې دین ہٹ احکامات دین ہٹ کے نظام دین ہٹ کے طریقے طور طریقے چې کم ځای کې موجودی وي کم نظام کې کم قوم کې کم خلکو کې کم معاشرے کې کم قومونو کې کم ملک کې فساد ده الا قلیل یې چې پیدا خوشو خو ډېر لږ یغو چا اورېدلی نه وایي چې دا څوک دي مړه نوي خبره کوي بس هغوی خپل کوي دا د تېرې زمانې خلک دي هغو ته دا زبان به مې الا قلیل الله جو چا د هغې خبره نه اورېدله فساد ولا و فساد نه ختم کېدنې ولا و فساد ولا ډېر وي یعنې هغوی دا کوشش کولو چې فساد ولا ختم شي دا پچھلي قومونو تاریخ دغسې ده په نن ورځې کې هم دغه ده نن ورځې کې دی فساد کوونې ولا ډېر دي مګر چې کوم اصل شی چې د هغو طرف ته څوک نه رسي د هغو خبره نه اوري کم چې د خلکو آواز ده کم چې د خلکو مشکلاتو حل آواز وي چې تی کم چې د خلکو اصلاح او د فلاح دپاره اوازونه وي چې تی جدوجهد کوي خلک هغه طرف ته رسي خلک د هغو خبره نه اوري د خلک د هغو طرف ته خلک د هغو طرف ته نه رسي الله یایي چې الا قلیل و خو ډېر لږ دي او خبره چا نه اورېدله ممن